قرباني کې څه داسې آداب دي چې موږ او تاسو د هغې خیال وساتو. یو دا دی چې د قربانۍ څاروي باندې ښه خوراک کول، تر دې پورې چې حلالې ذبح کې د هغې نه مخکې پرې اوبه څښل او د هغې نه مخکې ښه خوراک ورکول. بعض کسان داسې کوي وایي نن خو یې هسې ملالو د سحر نه پې خوراک بند کړي، وایي بیا دې کې سوټي جمع کېږي او د دې په نالۍ کې بیا خوشیان جمع کېږي، نو هغوی پې خوراک د سحر نه بند کړي. دا ښه خبره نه ده. قربانۍ څاروي باندې خوراک کول پکار دي په هغه ورځ باندې. دویم دا دی عزتمندو چې قرباني څاروی حلالې د هغې دپاره مخکې نه تیره چاړه پکاري، تیز چوري تیره چاړه پکاري. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل عایشې ته وایي چاړه راواله خو په کاڼي باندې تیره کا، پخوا کاڼي، نو دې وجې نه یو سوان هم ځان سره ساتل پکار دي چې کله چړې الې نو یو ځان سره سوان هم واله چې په هغې باندې وختن فوختن ته دا چاړه تیره کې. تاسو ګورئ قصابانو ځان سره په دې پرتوغاښ کې هغه سوان ساتلی، سات پس پې هغه تیره کوي را تیره کوي، نو د هغوی د چاړه په سیږي هم نه، څاروی هم صحیح کټ کوي، نو دې وجې نه چاړه تیرول پکار دي. بل ادب دا دی چې چاړه د څاروي مخې ته نه دي تیره کول پکار. څلورم یا دریم ادب دا دی چې یو څاروی د بل څاروي مخې ته نه دي ذبح کول پکار. دې کې هغه ته تکلیف میلاویږي، دومره شعور په څاروو کې هم وي چې ته بل څاروی راونیسې او د هغې مخې ته حلالې، نو دا ښه خبره نه ده، دا د آدابو نه خلاف کار دی. نو دې طریقې سره دا کول پکار دي. بل ضروري ادب دا دی چې کله څاروی حلالې چې بسم الله الله اکبر د نه هیر نشي، تکبیر به پې وی او بسم الله به پې وی، بسم الله الله اکبر، دې سره به حلالې بار بار ویل پکاري. ځکه دا خو څلور رګونه یا دوه رګونه یو دوه نالۍ هغه کټ کول وي، تر دې پورې که دوه کسان یې حلالۍ نو دواړه به تکبیر وایي. بعض وخت کې چاړه پسې وي دریم کس پې شروع کړي، څلورم کس پې شروع کړي، یا یو کس ویریږي غزار شي نو دا بل ځل پې حلاله شروع کړي، نو دا څلور واړه کسان به تکبیر وایي. که دې کې یو قسم قصدن پرېغوستو څاروی مرداریږي، ها خطا کې ته پاتې شو یارې د وجې نه د بل څه د وجې نه، نو بیا خیر دی، څاروی جایز دی او حلال دی. نو د دې اهتمام کول پکار دي. بل عزتمندو چې کله څاروی حلالې پکار دا دي چې څومره کسان حصهداري او هغه موجود او حاضر هلته راشي ودرېږي، خپل څاروي ته ودرېږي. نبي علیه الصلاة والسلام عایشې بیبي ته وایي ای عایشه راشه قومي ودرېږه خپل قربانۍ ته، ګوره ورته خیر دی لږ لرې ته ودرېږي، بره دویم چت کې په مانګ باندې ودرېږي چې ښځې وي ماشومان وي، نو هغې ته کتل دا ثواب لري، دې سره د هغې ګناه معاف کېږي او ثواب ورته میلاویږي. دا شان عزتمندو چې کله څاروی را لړه کوئ قبلې طرف ته را لړه کړي. قبلې طرف مطلب څه دی؟ زمونږ ملک مغرب طرف ته قبله ده، نو جنوبا او شمالا څاروی را غورځول پکاري. مثلا دا زمونږ ګوره دا شمال دی، قبلې ته چې مخکې نو ښي طرف ستا شمال جوړیږي او ګس طرف دی جنوب جوړیږي، قبلې ته چې مخکې نو دا سری دی جنوب طرف ته راوستل پکاري، ځکه دې کې بیا ښي لاس ته هیله برابر شي. که شمال طرف ته ته راولې نو هغه ښی لاس برابریږي نه، نو څاروی په ګس لاس باندې را غورځول بهتر دی چې سر یې دی جنوب طرف ته وي، خپې دی شمال طرف ته وي. بعض وایي قبلې طرف ته هم را غورځولی شي داسې څنګه چې انسان جمع کې ودرېږي. بهرحال دا ضروري خبره نه ده، که څاروی وراني یا ځان نه ټینګوي چې کوم طرف ته د حلال کو څه خبره نشته، خو ښه خبره دا ده چې انسان قبلې طرف ته ورته دا سر وله مخامخ کي او خپل لاس ته برابر کي چې لاس هم دې ورته برابري. نو دا هم آداب دي عزتمندو. بل دا دي عزت څاروی صحیح طریقې سره حلالول. صحیح طریقه مطلب څه دی؟ د څاروي دوه رګونه دي د وینې او دوی مرۍ دي، مرۍ یو د سا مرۍ ده، یو د خوشیانو او د خوراک مرۍ ده، دې ته وایي مرۍ. بعضې هغه هم رګونو کې شمار کړي خو دې ته مرۍ وایي. او یو دا تړتړو چې موږ ورته وایو، دا د پړپوس نه چې راختې وي دا تړتړو. یو که تاسو ګورئ د لرې نه راختې یو ګنده شان دغه وي، بیا هغه موږ تړو وروسته چې د هغې نه هغه ګند پیلاو نه شي، دغه دوه مرۍ دي او دوی رګونه دي عزتمندو، د وینې والا رګونه دي. نو کم از کم چې اکثر رګونه خو پکې ته پرې کې درې کني څلور واړه پرې کول پکار دي.
دی وجنه هغه وخت ماهر سره ځان سره او درول پکار دي که ماهر نه نو انسان ته پته لګيږي هغه رګونو نه وینه روانه وي او چې اډو کې تورسيږي په خپل بس رګونه کټ شي انسان چې اډو کې تورسيږي خو لک د سیر تم د چاړول پکاري د سیر تم لک چاړول پکاري چې هغه رګونه سره کټ شي بس که صرف سیده سیده کوي نو هغه رګي او تختيږي د سیر ته تلوي نو دی وجنه داسم لګول پکاري داسم لګول پکاري او مینس کې لګول پکاري چاړه چې هغه سلور وانه رګونه سي طریقې سره کټ شي دوه پکې دی ویني رګونه دي او یو پکې د سا والا او بل پکې د خوراک والا نو چې دا سلور وانه کټ شي نو دا ضروری خبره ده درې خو پکې لازم دي بل دا نه چې پورا سر نه دی جدا کول پکار د ساروینه بعضی سړی دومره تیره چاړه وي چې بالکل لګیا وي غټ ساروی سر خو نه کټ کیږي خو د وړو کې ساروی اکثر سر ته کټ شي دا مکروه دي کچا نه کټ شو قرباني وشوه خو حتی الوسه دومره زیاته مبالغه نه دی کول پکار چې انسان بالکل هغه سټ علمات کی او یا دا شان په دې سټ کې یو نری رګي حرام مغز هغه ته وي داسې سپین تار شان وي هغه ته ورسیږي نو دومره زیاته مبالغه نه دی کول پکار بل پکې دا ادب دی چې کم انسان قصاب را غوښتي قصاب باندې حلاله کوي نو قصاب له عزتمندو د ساروی یو اندام هم نور کوي اجرت کې اسی ولا ورکولې شي چمړه غوهم ورکولې شي څه خبره نشته ده ځکه غیر مسلم نه ورکولې شي نو دلې ورکا خو اجرت کې به ولنه ورکې مثلا تور تداسي وې چې مال ساروی حلال کا او چمړه ستا نه چمړه ولنه شي ورکولې اجرت کې یا مثلا لری استا یا پتروجستا دي سيزونو تدا سيزونه ستا بشي او موږ له صرف ساروی حلال کا کچا کم شی په اجرت کې قصاب لور کو نو دوباره به هغه نه پیسې هغه مقدار سره پیسې به صدقه کوي دا نه دی ورکول پکار ها سروې دی حلال کو هغه ته د پیسې منري دي 3000 15000 2000 3000 هغه دی ور ورکړو دا غي نه روسته په سرمن خرڅینو خرڅول شي په پیسو دی په خرڅ کړه نو بیا به هغه پیسې غریبانو کې صدقه کوي خو اجرت کې به ول سرمن یا غوخه یا بل څه اندام نو ورکه اسی ول ورکول شي بل دا عزتمندو چې د ورځې قرباني کول بهتر دي د شپې جایز ده ځکه نه زما لایټینګ سیستم شته جنریټر یو پی اس ارزه کې شته نو ارزه اټیم کولای شي خپل حالاتو ته قتل پکار دي ځکه بعض وخت سړی مختلف ځایونو کې حلالي کوي نو بس به د شپې اوسګار شي خو بهتر دا دی چې انساني د ورځې وکي نو دا څه آداب عزتمندو او بل په اوخ کې مستحب طریقه دا ده چې په اوخ کې نهر وشي نهر د حلالي یو قسم دی نهر دی ته وایي چې د اوخ د مړی ده په دې کې د لاندې ځای وي دا ځای دا ډوب شان دلته د وینه راجمع شوي نو په چاړه باندې یا په تیر باندې داسې په دې باندې وې نو په دغه ځای کې د وینه جمع یکدم او شي په ولاړه باندې په ملاسته مو خلالول شي خو په هغې باندې بهتر هغه نظر ساوزي هغه وینه زر خارج شي نو دغه یو طریقه ده او غوا سنډا اساني سره لالول پکار دي چې کومي طریقې سره هغه ته تکلیف کم وي نو خپې تړل پکار دي او دا شان جدید طریقې راغلي دي نوې طریقې راغلي تاسو فیسبوک دغه باندې ګوري چې ملاته درې څلور ځل دا پړې ته تاو کې مخ کې راکاږي روسته راکاږي په ملا باندې زور راشي سروي په خپل کېږي لکه نه خامخاني ول پکاري هغه سره دغه زور کمیږي بل سټ خامخا تاول پکاري چې سټ د شول تاو کې سروي به نه پاسيږي او هغه کې داغه غسټ روچت شي نو علاله کې مسانی وي زم سر ته مضبوط سره او دروي د ساروي ټول کنټرول په سر کې ہدایت لري چې سر کنټرول شو بس ساروي د ټول کنټرول کړي دي او دویم د لکې ول په دې خپې کې روچتوي چې دا یو خپې اوچتې چې دا خپه لګي نه چې شاته خپه دا ولګي بیا دا به پاسيږي نو چې شاته خپه نه لګي نو بیا ساروي نشي پاسې دي نو دا یو خپه ول شاته اوچته ساتي کله لکې په ذریعہ کله تړلو په ذریعہ باندې یا دوه خپې ول تړل د اوچته ساتان نو چې ساروي خپه نه لګي بیا نشي اوچته دي او چې کله درا غزار کو به هغه وخت کې لطیفه مکوا کس قطارې مکوا هغه وخت کې زر زر ساروي لالول په ساروي کې ډیر زیات انتظار کول چې را غزار کړي دی وی دا ساروي له تکلیف ورکړي ځکه هغه ته پته ولګي چې مال علي وجدي می نو د دې وجې نه عزتمندو به تاخير نه دی کول پکار غپونه نه دی کول پکار سړی وي قصاب راځي
هغه غریب پروت یلته دا سینې دی کول پکار ساروی لبم دا سه بیجا تکلیف نه ورکه